अस्सलाम वालेकुम। नन چې زمونږ هم چپټر د نو هغه د بایولوژیکل مالیکول ګوره دا موږ سیل بایولوژي شروع کړی دا په دې کې موږ دا څلور چپټر دي چې یو موږ د سیل سټرکچر اینڈ فنکشن، دویم نمبر بګي موږ دا یو د بایولوژیکل مالیکول، دریم بګي د انزایم او څلورم بګي د بایو انرجیټکس. نو باندې چې کوم چپټر او سیل سټرکچر اینڈ فنکشن هغه چې کوم موږ ډیټیل سره وې هاي کې چې کوم نو موږ د سیل بنیاد وې چې دا سیل چې کوم نو څنګه پیدا شوی دی او بیا چې کوم دا گروثینګ څنګه کوي، بیا په دې سیل کې چې کوم د نن سسي او بیا د سيزونو چې کوم نو سس کردار دی او بیا د سیل بچ کوم موږ په کومو طریقو سره سټډي کوو. مطلب دا چې په دې لومړني چپټر کې چې کوم ټول د سیل بنیاد او څو بس چې کوم نه د بایولوژیکل مالیکول دویم نمبر چپټر خو دا لومړنی چپټر بچ کوم تاسو هیروي نه ځکه دا د سیل بنیاد دی تاسو تماوي چې دا بنیاد کمزور شي نو بیا بچ کوم نو ورستو کار خرابي لکه څنګه چې خلک کور جوړای نو ایره چې ولا لګای نو ایره چې کوم خلک مضبوطه جوړای ځکه کړه ایره کمزور جوړه شو او بیا د پاس چې کوم نور آبادی کېږي نه به بیا راغورځيږي اولې چې بنیاد کمزوري نو خلک ولا ایره مضبوطه جوړای بنیاد چې کوم نو مضبوط جوړای نو دا شان پکار دا چې سیل دا بنیاد هم مضبوطي نو ورپسې چې تاسو بیا کوم مطالعه کوئ نو هغه چې کوم بیا تاسو ته اسانه نو راځي راتابي خپل دویم نمبر چپټر بایولوژیکل مالیکول ته. نو ګوره بایولوژیکل مالیکول به تاسو اله پیژنئ کنه چې دینه مخکې چې کوم تاسو دا بایوکیمستري او پیژنئ او هغه ته بیا هم چې اول لومبنه بایوکیمستري چې کوم نو پیژندل پکار دي. ها بایوکیمستري څه ته وایي؟ the study of chemical compound. کله چې مونږه مطالعه کوو د سس د chemical compound and chemical reaction او د chemical reaction that are occurring inside the living cells and living organisms نو هغه ته مونږه څه وایو؟ هغه ته مونږه بایوکیمستري وایو. مطلب دا دی چې داسې chemical compounds او داسې chemical reaction چې هغه مونږ ته په living cell کې او په living organisms کې دننه ملاويږي او هغه مونږه سټډي کوو هغه مونږه مطالعه کوو هغه ته څه ویل شي؟ هغه ته کوم نه بایوکیمستري ویل شي. او دلته کې چې کوم ته د chemical compound بدا چې کوم مالیکولز هم استعمالول شي مالیکول چې کوم نه هم استعمالول شي. اولي مالیکول استعمالول شي نو ټول باندې چې کوم نه کمپاوند او مالیکول به ځان چې په دې کې څه فرق دی نو بیا به تاسو پته ولګي چې دلته کې کوم نه مونږه اولي مالیکول استعمالو. ګوره مالیکول څه ته وایي؟ مالیکول دې ته وایي کنه چې دوه اټم خپل کې رايوځای شي کغه مختلف قسمه اټمي او یو شان اټمي خو چې دوه اټم خپل کې رايوځای شي نو موږ سم مالیکول جوړای. لکه ګوره تاسو زه مثال درکم کنه دا H2O دی نو دې ته مونږه مالیکول وایو. اول ورته مالیکول وایو ځکه چې په دې کې مونږه دوه هایدروجن دی یو اکسیجن دی. مطلب دا چې دوه قسمه اټم خپل کې رايوځای شي دي یو قسم اټم مونږه سره هایدروجن دی او بل قسم اټم مونږه سره اکسیجن دی نو دوه مختلف قسمه اټم رايوځای شي دي او مونږه چې کوم نه یو مالیکول جوړ کړی دی چې مونږه د واټر مالیکول وایو. نو دې ته ویل شي مالیکولز. اوس کمپاوند څه وایي؟ د کمپاوند کې چې کوم نه هم دوه اټم یو ځای کېږي خو پای کې چې کوم نه صرف مختلف قسمه اټم یو ځای کېږي. نو لکه تاسو ته ما وی دا H2 دا مونږه سره مالیکول دی خو دا مونږه سره کمپاوند هم دی. اولي کمپاوند دی ځکه چې په کمپاوند کې چې کوم نه دوه مختلف قسمه اټم یو ځای کېږي. کدا شان مونږ وګورو کنه لکه مونږه چې کوم نه O2 شو نو O2 کې مونږه سره هم چې کوم نه دوه اټم د خپل کې نو دا مونږه سره مالیکول دی دا O2 خدا چې کوم نه مونږه سره کمپاوند نه دی اولي مالیکول دی ځکه چې په مالیکول کې مونږه وی چې دوه اټمونه یا د دونه سیوا اټمونه چې خپل کې رايوځای شي نو هغه مونږه سره مالیکول جوړي. خو هغه اټمونه یو شان او هغه دل بدلی نو دا دوه اټمونه دي کنده چې کوم نه د مونږه سره دوه اکسیجن دي دوه اکسیجن خپل کې یو ځای شوی دی او مونږ چې کوم نه یو مالیکول جوړ کړی دی نو خو دې ته کوم نه مونږه کمپاوند نشو ویلې ځکه چې په کمپاوند کې کوم نه سره مختلف قسمه اټم خپل کې یو ځای کېږي دا چې کوم نه یو شان اټم یو ځای شوی دی نو په دې وجه باندې مونږه سره مالیکول دی خو دا چې کوم نه مونږه سره کمپاوند نه دی. دا کمپاوند اصل کې چې کوم نه دا مونږه سره د مالیکول یو قسم دی ځکه چې په مالیکول کې چې کوم نه مونږه د دوه یا دونه سیوا اټم یو ځای کېږي هغه یو شان اټمي او مختلف اټمي نو دا مونږه سره مالیکول دی. او په کمپاوند کې چې کوم نه مونږه سره دوه اټم یا د دونه سیوا اټم خپل کې یو ځای کېږي خو هغه چې کوم نه مونږه سره مختلفي نو دا مختلف قسمه اټم مونږه سره په مالیکول کې هم یو ځای کېږي او په کمپاوند کې چې کوم نه هم یو ځای کېږي نو په دې وجه باندې مونږ دا ویل شو چې دا کمپاوند مونږه سره د مالیکول چې کوم نه یو قسم دی او دا شان په کمپاوند کې چې کوم نه دوه مختلف قسمه اټم یو ځای کېږي. اوس پته وی چې کله دوه یو شان اټمونه یو ځای شي هغه ته بیا سوی هغه ته چې کوم نه بیا الیمنت وي هغه چې کوم نه بیا ورپسې مخکې چې کوم نه کلیر کو او صرف ته اوس دوره او پیژنه چې کله دوه اټمونه یا دونه سیوا اټمونه خپل کې رايوځای شي هغه مونږه سره مالیکول جوړي خو هغه اټمونه مونږه سره یو شان یو کغه دل بدلی خو چې دوه یا دونه سیوا اټم مونږه سره خپل کې رايوځای کیږي مونږه سره مالیکول جوړي. او دا کمپاوند او دا الیمنت چې کوم نه بیا د مالیکول قسمونه دي ته ورته ویل شي دا ځکه چې په کمپاوند کې چې کوم نه مونږه سره دوه اټمونه یا دونه سیوا اټمونه یو ځای کېږي خو هغه مختلف قسمونه اټمونه او په الیمنت کې هم مونږه سره دوه اټمونه یو ځای کېږي خو هغه چې کوم نه مونږه سره یو شان اټمي نو دا شو مونږه سره مالیکول او کمپاوند او الیمنت. نو څه ګوره د کمپاوند چې کوم نه مونږه مالیکولز ویل شو
ځکه چې مالیکول کې چې کوم نه مونږ او چې بده کې اټمونه یو ځای کېږي کاغه مختلفي او کاغه چې کوم نه یو شانی نو په کمپاوند کې خو چې کوم نه مختلف قسمه اټمونه یو ځای کېږي کنه نو په دې وجه باندې کوم نه کمپاوند چې کوم نه مونږ مالیکول ویل شو نو ته دا څه ویل شي چې د کیمیکل کمپاوند او د کیمیکل ریاکشن مطالعه چې مونږ کوو د کم کیمیکل کمپاوند او کم کیمیکل ریاکشن چې دا هغه کیمیکل کمپاوند او هغه کیمیکل ریاکشن چې هغه مونږ په لیوینګ سیلز کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم نه ملاويږي نه ته مونږ بایوکیمستري وایو اوس بایولوژیکل مالیکولز ته وای نو پتا څه چې کوم نه اسانتیا سره وبېجن چې بایولوژیکل مالیکولز ته وای بایولوژیکل مالیکول هغه مالیکول ته وای چې کوم مونږه سره پریزنت موجودي په کوم ځای کې په لیوینګ ارګانیزمز کې نو ګوره مونږ په بایوکیمستري کې وبې چې کوم مونږه سره مالیکولز دی هغه مونږه په کوم ځای کې موجود دي هغه مونږه په لیوینګ سیل کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود دي او د دې چې مونږه مطالعه کوو ته دې مونږه سټډي کوو نو هغه ته مونږه سو هغه ته مونږه بایوکیمستري وایو نو بایولوژیکل مالیکولز ته وای بایولوژیکل مالیکول هغه مالیکول ته وای چې هغه مونږه په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود دي نو په بایوکیمستري کې مونږ دا هغه مالیکول سټډي کوو چې هغه مونږه په لیوینګ سیل کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود دي او بایو مالیکولزم چې کوم نه هغه مالیکول ته وای چې هغه مونږه په لیوینګ ارګانیزمز کې موجود دي نو ته ساده دا څه ویل شي چې د سټډي اف بایوکیمستري از کالډ بایولوژیکل مالیکولز نو دا شو مونږه بایوکیمستري او بایولوژیکل مالیکول چې څه ته وای امید ساتم چې په دې معنی به پوه شي وي ښه اوس دا کوم بایولوژیکل مالیکول چې کوم دي کوم چې په لیوینګ ارګانیزمز کې او په لیوینګ سیل کې مونږ ته ملاويږي نه دي چې کوم نه مونږه سره دوه قسمونه دي یو قسم چې کوم نه هغه مونږه سره ارګانیک مالیکول او بل مونږه ده ان ارګانیک مالیکول ارګانیک مالیکول او ان ارګانیک مالیکول دا داسې مالیکول دي چې دا مونږ ته په لیوینګ سیل کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم نه ملاويږي نو راځي چې او پیژنو چې ارګانیک مالیکولز کوم مالیکولز ته وایي او ان ارګانیک مالیکول کوم مالیکولز ته چې کوم نه وایي نو ارګانیک مالیکول هغه مالیکول ته وایي کنه چې په دې کې کاربن باونډډ وذ هایدروجن چې کاربن چې کوم نه د باند جوړ کړي کووالنت باند چې کوم نه جوړ کړي چا سره هایدروجن سره ګوره مالیکول خو مونږ وایو چې په دې کې به دوه اټم یو ځای کېږي نو ګوره کاربن او هایدروجن چې کوم نه په دې کې مونږ سره یو ځای کېږي دا دوه اټمونه دي مونږ سره مالیکول جوړي خو چې کله کاربن او هایدروجن خپل کې یو ځای کېږي دا دوه اټمونه خپل کې یو ځای کېږي دا مونږ کم قسم د مالیکول جوړي دا مونږ چې کوم نه ارګانیک مالیکول جوړي لکه مثلا ګوره په لیوینګ سیل کې چې کوم نه مونږ کم مالیکول چې کوم نه ملاويږي کاربوهایډریټ مونږ ملاويږي لیپټ مونږ ملاويږي پروتین مونږ ملاويږي نیوکلیک ایسډ وغیرہ چې کوم نه مونږ ملاويږي اوس ګوره دا کاربوهایډریټ په سیل کې کم ځای دي لیپټ پکې کم ځای دي پروتین وغیرہ دا پکې کم ځای دي نو دا مونږ په لومړني چپټر کې چې کوم نه ډیټیل سره ویلو چې دا مونږ په سیل کې کم ځای کې ملاويږي او ته دې چې کوم نه بیا ځان نه څه کردار دی ښه نو دا کاربوهایډریټ لیپټ پروتین نیوکلیک ایسډ وغیرہ دا چې کوم نه دا مونږ سم مالیکول دي کم مالیکول دي ارګانیک مالیکول دي اوري ارګانیک مالیکول دي ځکه چې په دې کې چې کوم نه مونږ د کاربن او د هایدروجن باند نو ته ساده دا ویل شي چې د کاربن او د هایدروجن د کمبینیشن چې مونږ سره مالیکول جوړیږي هغه مونږ چې کوم نه ارګانیک مالیکول دي نو دا شو مونږ سره ارګانیک مالیکولز اوس وایو ان ارګانیک مالیکول مونږ چې کوم نه کم مالیکول دي ان ارګانیک مالیکول مونږ سره هغه مالیکول دي چې ډو ناٹ کنټین بوث کاربن اینڈ هایدروجن ان ارګانیک مالیکول مونږ سره هغه مالیکول دي چې په دې کې دا دواړه چې کوم نه مونږ سره باند ني کاربن او هایدروجن ګوره په ارګانیک کې چې کوم نه مونږ دا کاربن او هایدروجن دوه اټم دي دا خپل کې باند دي نو هغه ته مونږ ارګانیک مالیکول وایو او په ان ارګانیک مالیکول کې چې کوم نه مونږ سره د کاربن او هایدروجن باند چې کوم نه ني چې په کوم مالیکول کې تاسو چې کوم د کاربن او د هایدروجن خپل کې باند نه هغه ته مونږ سوایو هغه ته مونږ ان ارګانیک مالیکول وایو لکه مثلا ګوره په لیوینګ سیل کې چې مونږ ته کم ان ارګانیک مالیکول ملاويږي پای کې مونږ د NaCl سوډیم کلورایډ دا شان کاربن ډای اکساید CO2 دا شان چې کوم نه واټر مالیکول دا څه زونه دي دا مونږ سره مالیکولز دي دوه اټمونه خپل کې یا دونه سیوا اټمونه خپل کې رايو ځای شوی دي او مونږ چې کوم نه مالیکول جوړ کړل خو کم مالیکول دي مونږ سره ان ارګانیک مالیکول دي اول ان ارګانیک مالیکول دي ځکه چې په دې کې چې کوم نه کاربن او هایدروجن چې کوم نه د خپل کې باند نه دي ښه اوس دغه نه د H2O واټر مالیکول دا چې کوم نه موږ موست اباوند بایو مالیکول ان نیچر ته دې مطلب دا رې کنه چې مونږ د بری دنیا کې چې کوم د ټول نه زیات بایو مالیکول ملاويږي نه موږ سره کم یو مالیکول دی هغه چې کوم نه موږ سره H2O د واټر مالیکول دی دا موږ دلته کې چې کوم نه تقریبا 90% چې کوم نه دا مونږ د لیوینګ سیل کې چې کوم نه مونږ د بایو مالیکول سره 90% چې کوم نه مونږ ملاويږي نو مطلب دا دی ساده چې په دنیا کې چې مونږ د ټول نه زیات کم بایو مالیکول ملاويږي هغه کم مالیکول دی مونږ سره H2O د واټر مالیکول دی ولې ورته مالیکول وایو ځکه چې دوه اټمونه خپل کې یو ځای شوي دي
مختلف قسمه ایټمز د خپل کې یو ځای شي د موږ سره مالیکول جوړ کړي بیا ارته ځکه کوم نه چې دا تاسو ته یاد شي وی پیژنې او په دماغ کې مو چې کوم نه کینی نو دا شو موږ چې کوم نه ان ارګانیک مالیکولز نو سوایو الیمنٹ چې الیمنټس دا نو اصل کې الیمنټ لکه څه ټاپک ماپک نشته خدا چې کوم نه لونګ کلیر کول غواړي ځکه دا داسې یو شان ونګي سيزونه دي کنه خلک پکې کنفیوز کیږي نو دینه مخکې تاسو ما په مالیکول او کمپاوند باندې پوه کړئ او الیمنٹ مې ته مو وي خدل درته بیا یو پیرا درې واړه په ځل باندې ووم کنه چې تاسو په پوه شئ ګوره مالیکول مونږه څه ته وایو په مالیکول کې چې کوم نه مونږه د دونه یا د دونه سیوا اټم چې کله خپل کې رايوځای شي دا مونږه سره مالیکول جوړي لکه ګوره ها H2O شو نو ګوره دوه هایدروجن دی یو اکسیجن دی دوه مختلف قسمه اټمونه د مونږ سره رايوځای شوي دي نو مونږه څه جوړ کړی دی مونږه سره مالیکول جوړ کړی دی اوس کمپاوند مونږه څه وو نو کمپاوند مونږه دته وو چې پای کې دوه اټم رايوځای شوي خو مختلف قسمه اټمونه رايوځای شوي دوه یا د دونه سیوا اټم چې خپل کې رايوځای شي خو چې مختلف قسمه اټمي دغه ته مونږه کمپاوند وایو نو دغه مالیکول چې کوم نه دا مونږه سره کمپاوند هم دی ځکه چې بده کې مونږه چې کوم نه دا دوه اټم یوځای شوي دي هایدروجن او اکسیجن نو دوه مختلف قسمه اټمونه یوځای شوي دي او مونږه چې کوم نه څه جوړ کړی مونږه سره کمپاوند جوړ کړی نو دا مونږه سره مالیکولز هم دی او دا مونږه سره کمپاوند هم دی کمپاوند ځکه دی چې کمپاوند کې مونږه چې کوم نه مختلف قسمه اټمونه او تاسو ته ما وی چې دا کمپاوند مونږه د مالیکول یو قسم نه ته دا څه ویل شي دا مونږه چې کوم نه مالیکول شو نو دا کمپاوند او دا الیمنٹ نه دا چې کوم نه د مالیکول دوه قسم دي کمپاوند او الیمنٹ خو صرف دومره قدر کار دی کنه چې په کمپاوند کې چې کوم نه مونږه سره ډیفرنٹ اټم رايوځای شي ډیفرنٹ اټم په دې کې موږ ډیفرنٹ اټم رايوځای شوي په کمپاوند کې دغه موږ سره کمپاوند جوړی چې دونه یا دونه سیوا مختلف قسمه اټم موږ سره رايوځای شي دغه موږ سره کمپاوند جوړی او الیمنٹ دا ته دی الټا دی په دې کې چې کوم نه موږ سیم اټم یوځای شوي په دې کې چې کوم نه موږ د دونه یا د دونه سیوا چې کوم نه اټمونه رايوځای شوي خو یو شان اټمونه نه ته موږ سوې هغه ته موږ الیمنٹ وایو دی خو غره کمبینیشن اف سیم ټایپ اټم چې کله موږ یو شان اټم خپل کې رايوځای شي هغه ته موږ سوې هغه ته موږ الیمنٹ وایو نو دغه الیمنٹ او دغه کمپاوند موږ مالیکولز هم وایو ځکه چې دا موږ د مالیکول قسمونه دي نو لکه ګوره تاسو چې مثال درکم کنه ګوره دا خو سوري غلط شوی اندل کې چې کوم نه ما یو کاربن لیکل خدای یو نه دی ځکه چې موږ او وی چې الیمنٹ چې کوم نه څه دا وای په دې کې موږ سره اټمونه رايوځای کیږي نو کاربن خو ما یو اټم لیکل نه یو اټم خو موږ سره الیمنٹ نشي کېدی او علاوه چې کوم نه هغه اټم موږ سره الیمنٹ کې دي چې هغه اټمز چې هغه موږ سره یو شان لکه ګوره دوه کاربن شو نو ګوره کاربن پلس کاربن دوه کاربن نه موږ څنګه دوه یو شان اټم دي دا موږ چې کوم نه الیمنٹ شو یا دا شان چې کوم نه هایدروجن شو اکسیجن شو دوه چې کوم نه هایدروجن شو وګوره دا چې اکسیجن شو دوه ایټسټرا وغیرہ نو ګوره مونږ چې کوم دنو دوه اټمونه خپل کې یوځای شوي دي خو دا څنګه اټمونه دي دا چې کوم دنو یو شان اټمونه دي نو چې کله دوه اټمونه خپل کې یوځای شي یو شان اټمونه هغه ته مونږ څه وایو هغه ته چې کوم دنو مونږه الیمنٹ وایو او په مالیکول کې چې مونږ کوم ټول نه زیات الیمنٹ دي کنه هغه مونږ دا درې دي کاربن دی هایدروجن دی او اکسیجن دا درې الیمنٹ چې کوم دنو مونږ سره زیاتره په مالیکولز کې ملاويږي تقریبا 95% چې کوم دنو دا درې وال اټم چې کوم دنو مونږ ته په مالیکول کې ملاويږي نو می ساتم چې پوهشي وي چې مالیکول څه ته وایي او کمپاوند څه ته وایي او الیمنٹ څه ته وایي بیا ته یو پیراوم په مالیکول کې چې کوم دنو مونږ سره دوه یا دونه سیوا اټم چې کوم دنو مونږ سره یوځای شي هغه مونږ سره مالیکول جوړوي په کمپاوند کې مونږ سره هم د دوه یا دونه سیوا اټم یوځای کېږي خو هغه مختلف قسمه اټمي او په الیمنٹ کې هم مونږ چې کوم دنو د دوه یا دونه سیوا اټم چې کوم دنو یوځای کېږي خو هغه چې کوم دنو مونږ سره سیم اټمي هغه ته مونږ الیمنٹ وایو ها نو دا خو مونږ چې کوم دنو الیمنٹ مای چې تاسو په پوښي ها اوس ورپسې چې کوم دنو بایوکیمیکل ریاکشن وایو بایوکیمیکل ریاکشن مطلب دا لګنه چې دا کوم مالیکولز دي دا چې کله مونږ سره ریاکشن کوي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته چې کوم دنو مونږ بایوکیمیکل ریاکشن وایو بیا په بایوکیمیکل ریاکشن کې چې کوم دنو مونږ سره دوه قسمونه دي چې یو ته چې کوم دنو مونږ کنډنسیشن وایو یو مونږ د کنډنسیشن دی او بل چې کوم دنو هغه مونږ د هایدرولایسس دا دوه قسمونه دي مونږ د څه قسمونه دا مونږ چې کوم دنو د بایوکیمیکل ریاکشنز دي د بایوکیمیکل ریاکشن چې کوم دنو مونږ سره دوه قسمونه دي کم کما یو چې کوم دنو مونږ سره کنډنسیشن دی او بل چې کوم دنو مونږ سره هایدرولایسس دی نو راځي چې دا او پیژنو چې دا څه ته وایي نو لومړی پیژنو کنډنسیشن چې کنډنسیشن مونږ چې کوم دنو څنګه بایوکیمیکل ریاکشن دی ها It is a type of chemical reaction دا چې کوم دنو مونږه د کیمیکل ریاکشن یو قسم دی in which two چې په دې کې دوه مالیکول two molecule or more molecule دوه مالیکول یا له دونه سیوا مالیکول خپل کې رايوځای کېږي bind together
ټو میک څه جوړی لارج کمپاوند. په دې کې چې کوم دی نو مونږ څه دوه مالیکیول یا له دونه سیوا مالیکیول چې کوم دی نو یو ځای کېږي او مونږ څه یو لارج کمپاوند جوړی په څه کې په کنډنسیشن کې. اوس پته وی چې بره د مالیکیول ذکر کړی دی او ښکته د کمپاوند لیکلی دی نو ګوره تاسو ته ما ووي چې دا کمپاوند مونږ څه شی دی دا مونږ څه یو مالیکیول دی. د کمپاوند چې کوم دی مونږ مالیکیولز ویلی شو ځکه چې په کمپاوند کې مونږ سره مختلف قسمه ایټم را یو ځای کېږي نو په مالیکیول کې خو هم مونږ چې کوم دی نو مختلف قسمه ایټم را یو ځای کېږي نو په دې وجه باندې کمپاوند چې کوم دی مونږ مالیکیول ویلی شو نو ځکه دلته بره ما مالیکیول ذکر کړی دی او ښکته مې چې کوم دی کمپاوند لیکلی دی نو مونږ کمپاوند چې کوم دی نو مالیکیول ویلی شو. خو یو خبره یا ساده کمپاوند چې کوم دی نو مونږ مالیکیول ویلی شو. هر مالیکیول چې کوم دی ته کمپاوند نشي ویلی ځکه چې په کمپاوند کې خو مونږ سره مختلف قسمه ایټمونه را یو ځای شوي دي که نه نو هغې ته مونږ کمپاوند وایو چې هغه مونږ سره په مالیکیولز کې ومي. نو په مالیکیولز کې خو مونږ چې کوم دی نو سیم ایټم هم را یو ځای شوي نو چې سیم ایټم را یو ځای شوي نو هغې ته بیا ته کمپاوند ویلی شي نو نه. نو ته چې کوم دی هر کمپاوند ته مالیکیول ویلی شي خو هر مالیکیول ته چې کوم دی ته کمپاوند نشي ویلی ځکه چې وګوره چې کله سیم ایټم را یو ځای شي نو هغې ته خو بیا مونږ ایلیمنټ وایو. نو په دې وجه باندې چې کوم دی مونږ هر یو کمپاوند ته مالیکیول ویلی شو خو هر یو مالیکیول ته چې کوم دی نو مونږ کمپاوند نشو ویلی. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ مالیکیول ته چې کوم دی نو کمپاوند ویلی دی. ها دا خو پکې لومبنی پوینټ شو. بل پوینټ په کنډنسیشن کې دا دی که نه چې ان دس په دې کنډنسیشن کې مانومرز بایند ټوګیدر ټو فارم پالیمرز. مانومرز چې کوم دی نو مونږ سره یو ځای کېږي او دا مونږ سره پالیمر جوړوي. اصل کې چې کوم دی دا مونږ سره دا لومبنی پوینټ دی خو صرف دلته کې دا ټکي پکې لږ بدل دی. ګوره څه وایي پکې ان دس په دې کنډنسیشن کې مانومرز خپله کې را یو ځای شي او پالیمر جوړ کړي. مانومر مطلب دی که نه سمالر کمپاوند. سمالر کمپاوند مانومر څه ته وایي؟ مانومر مطلب دا نه که نه سمالر کمپاوندز. چې کله سمالر کمپاوندز بایند ټوګیدر چې کله سمالر کمپاوند مونږ سره یو ځای شي نو مونږ سره څه جوړوي مونږ چې کوم دی نو پالیمر جوړوي. پالیمر مطلب لارجر کمپاوند. لارجر کمپاوند. لارجر کمپاوند. مانومرز مطلب سمالر کمپاوند او پالیمر مطلب لارجر کمپاوند. نو مطلب دا دی چې کله سمالر کمپاوندز مونږ سره یو ځای شي او هغه مونږ چې کوم دی نو یو پالیمر یو غټ کمپاوند چې کوم دی نو جوړ کړي نو دا مونږ سره څوک کوي دا مونږ چې کوم دی نو کنډنسیشن کوي. دا مونږ د کنډنسیشن چې کوم دی نو یو بل پوینټ شو. بل دریم نمبر پوینټس پکې مونږ سره دا دی که نه چې وین کله مانومرز خپله کې کمباین شي مطلب سمالر کمپاوند چې کوم دی مونږ سره کمباین شي د واټر مالیکیول ریلیزډ. نو واټر مالیکیول چې دا د ریلیز شي دا ترنه بار وځي. ګوره کله چې مانومر مونږ سره خپله کې را یو ځای شي مطلب سمالر کمپاوند مونږ سره کمباین شي نو دې نه چې کوم دی مونږ سره واټر مالیکیول چې کوم دی نو هغه وځي اینډ کوویلنټ بانډ از فارم او کوویلنټ بانډ چې کوم دی نو هغه مونږ سره جوړ شي. لکه ګوره څنګه تاسو ته زه مثال درکړم که نه مونږ چې کوم دی نو یو کمپاوند رلو کم کمپاوند راوالو ګلوکوز مو راواخیسته ګلوکوز چونکې دا مونږ سره مانومر دی وړوکی کمپاوند دی نو په دې وجه باندې ګلوکوز چې کوم دی مونږ سره کمپاوند دی. ولې کمپاوند دی ځکه چې مختلف قسمه ایټم یو ځای شوي دي. چې کله مختلف قسمه ایټم خپله کې یو ځای شي د دو یا دو نه سیوا نو هغه مونږ سره کمپاوند جوړوي. او مالیکیول ورته هم ویلی شو ځکه چې په مالیکیول کې هم مونږ سره د دو یا د دو نه سیوا ایټم خپله کې یو ځای کېږي که هغه یو شان او که هغه مختلف وي نو هغې ته چې کوم دی مونږ مالیکیول وایو. نو ګوره دا دغه مونږ سره څنګه دی ګلوکوز فارموله مونږ دا C6H12 او O6. نو وګوره دا چې کوم دی نو مونږ سره مختلف قسمه ایټم دي. مختلف قسمه ایټم دي نو مونږ ورته مالیکیول وایو. او بیا کمپاوند مونږ دې ته چې مختلف قسمه ایټم وي نو دې ته مونږ چې کوم دی کمپاوند هم ویلی شو خو ایلیمنټ ورته چې کوم دی نو نشو ویلی ځکه چې په ایلیمنټ کې مونږ سیم ایټم یو دا چې کوم دی نو سیم ایټم نه دي. نو فرض که مونږ چې کوم دی نو یو کمپاوند راواخیسته C6H12 O6 ګلوکوز مو راواخیسته نو چې کله دا ګلوکوز مونږ څه شی دی دا چې کوم دی نو مونږ سره مانومر دی. نو چې کله مونږ سره مانومرز خپله کې چې کوم دی نو کمباین شي مطلب یو مانومر نه مانومرز سیوا مانومر چې کوم دی نو مونږ سره کمباین شي نو هغه مونږ څه جوړوي هغه چې کوم دی نو مونږ سره پالیمر جوړوي. نو ګوره ګلوکوز څنګه مونږ سره مانومر دی نو مونږ به چې کوم دی نو دوه ګلوکوز راوالو. یو ګلوکوز شو پلس بل ګلوکوز شو. دا چې کوم دی نو مونږ سره دوه ګلوکوز شو مطلب مانومر شو یعنی سمالر کمپاوند شو. دا مونږ څه جوړوي دا مونږ سره چې کوم دی نو لارجر کمپاوند جوړوي یعنی پالیمر جوړوي. څه جوړوي دا مونږ سره دا چې کله ګلوکوز او ګلوکوز مونږ یو ځای شي دا مونږ سره مالټوز جوړوي. مالټوز او پلس H2O جوړوي واټر.
مطلب وګوره دا چې کوم دی موږ سره مانومرز دي. مانومر مطلب دا موږ سره سمالر کمپاونډز دي. یو سمالر کمپاونډ موږ راواخیسته، بل مو سمالر کمپاونډ موږ راواخیسته، دا موږ سره دوه سمالر کمپاونډز دي. دا ګلوکوز چې کله دا دواړه خپله کې یو ځای شي دا موږ چې کوم دی نو ملټوز جوړوي. ملټوز څه شی دی؟ دا چې کوم دی نو موږ سره یو پالیمر دی، یو لارج کمپاونډ دی او پلس H2O اوبې جوړې کړي. مطلب دا اوبه ترې نه ووتې. اوس ګوره دلته پوینټ کې موږ ووایو که نه چې دې نه به څه چلو شي چې کله مانومر خپله کې یو ځای شي نو د دې نه چې کوم دی نو واټر مالیکول هغه ریلیز شي. نو وګوره دا واټر مالیکول دی نه ریلیز شو. که دغه شان چې کوم دی نو موږ ګلوکوز سره فرکټوز چې کوم دی نو کمباین کړو. ګلوکوز پلس فرکټوز دا چې کوم دی نو موږ سره څه جوړوي؟ دا هم چې کوم دی نو موږ سره سمالر کمپاونډ دی. دې ته چې کوم دی نو موږ مانومرز وایو. دا موږ سره دوه مانومرز دي او د دې د کمبینیشن نه موږ څه جوړوي؟ د کمبینیشن نه چې کوم دی نو موږ سره سکروز جوړېږي. سکروز پلس H2O. وګوره بیا چې کوم دی نو هغه واټر مالیکول دی چې کوم دی نو هغه ریلیز شو ځکه چې دوه مانومر یو ځای شو. دوه چې کوم دی نو سمالر کمپاونډ یو ځای شو، یو چې کوم دی نو غټ کمپاونډ جوړ کړو، لارجر کمپاونډ جوړ کړو یعنی پولیمر جوړ کړو او H2O واټر مالیکول دی چې کوم دی نو ریلیز شو. نو دا موږ ځا کنډنسیشن. او بل دې ته چې کوم دی نو ته انابالک ریاکشن هم ویل شي. انابالک ریاکشن اوس انابالک ریاکشن ورته ولې وایو؟ نو ته خو اول انابالک وپېژنه چې انابالک څه ته وایي. ګوره انابالک او کیټابالک یعنی انابالیزم او کیټابالیزم دا چې کله موږ خپله کې یو ځای شي دا موږ سره میټابالیزم جوړوي. اوس انابالیزم او کیټابالیزم څه ته وایي؟ د انابالیزم مطلب دا دی که نه چې کله واړه څیزونه را یو ځای کېږي او تا خسې یو غټ څیز جوړوي دا خسه انابالیزم شو. او کیټابالیزم څه ته وایي؟ چې غټ څیزونه چې کوم دی هغه بریک ډاون کېږي، هغه ماتېږي او هغې نه واړه څیزونه جوړېږي نو هغې ته کیټابالیزم وایي. او انابالیزم او کیټابالیزم دواړه چې را یو ځای شي دې ته څه وایي؟ دې ته میټابالیزم وایي. نو مونږ چې کوم دی د کنډنسیشن دا چې کوم دی ولې انابالک ریاکشن یعنی انابالیزم ورته ولې وایو؟ انابالیزم ورته ولې وایو؟ نو ځکه مونږ ووایو چې په دې کې مونږ دوه مالیکول یا له دوه نه سوا مالیکول خپله کې یو ځای کېږي او مونږ چې کوم دی لارج کمپاونډ جوړوي. مطلب دا دی چې مونږ سره سمالر کمپاونډ مانومرز خپله کې یو ځای کېږي او مونږ چې کوم دی یو پولیمرز یو غټ کمپاونډ جوړوي. نو انابالیزم مونږ هم دې ته وایو که نه چې کله سمالر کمپاونډ خپله کې یو ځای کېږي مطلب مانومرز خپله کې یو ځای کېږي او مونږ چې کوم دی نو لارجر کمپاونډ جوړوي مطلب پولیمر جوړوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی دې ته مونږ انابالیزم وایو. نو دا شو مونږ ته کنډنسیشن مونږ څه شو؟ دا چې کوم دی مونږ یو بایوکیمیکل ریاکشن و. نو لومبنی مونږ ته کنډنسیشن، بل چې کوم دی نو مونږ ته هایډرولایسس. هایډرولایسس مونږ چې کوم دی یو بایوکیمیکل ریاکشن دی. It is a type of chemical reaction. دا مونږ چې کوم دی یو کیمیکل ریاکشن دی in which polymers په دې کې چې کوم دی نو پالیمر څه چل کېږي are hydrolyzed کېږي into monomer ته in the presence of water molecule د water molecule په موجودګۍ کې. ګوره It is a type of chemical reaction. Hydrolysis چې کوم دی دا موږ د chemical reaction چې کوم دی یو قسم دی چې په دې کې in which polymer په دې کې پالیمر سره څه چل کېږي هغه هایډرولاایز کېږي. پالیمر مطلب بیا ورته یو پیراوم پالیمر مطلب سره لارجر کمپاونډ په دې کې څه چل کېږي لارجر کمپاونډ پالیمر څه چل کېږي are hydrolyzed کېږي. hydrolysis mean break down ماتېږي ब्रेक डाउन کېږي. څه ब्रेक डाउन کېږي؟ پالیمر پکې څه کېږي هغه پکې هایډرولایز کېږي ब्रेक डाउन کېږي انټو مانومر. مانومر مطلب سمالر کمپاونډ پالیمر پکې چې کوم دی نو هغه هایډرولایز کېږي ماتېږي څه ته سمالر کمپاونډ خو څه in the presence of a water molecule. د واټر مالیکول په موجودګۍ کې چې کله واټر مالیکول تاسو موجودي او پالیمر لارجر کمپاونډ چې کوم دی نو هغه تاسو هایډرولایز شي برېک ډاون شي انټو مانومر سمالر کمپاونډ نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته چې کوم دی نو مونږ هایډرولایز وایو. ګوره هایډرولایز که ته د نوم ته وګورې که نه نو هایډرو مطلب واټر اوبه او لایسیس مطلب سپلیټینګ. نو واټر سپلیټینګ د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا شو چې داسې کمپاونډ چې هغه مونږ سره د اوبو د وجې نه ماتېږي. نو مونږ ووایو که نه چې دا پالیمر چې کوم دی نو مونږ سره ماتېږي مانومرز ته کېږي. د څه په موجودګۍ کې کېږي؟ د واټر مالیکول په موجودګۍ کې کېږي، د اوبو په موجودګۍ کې کېږي. د واټر سپلیټینګ مطلب دا دی که نه چې کله د اوبو په موجودګۍ کې چې کوم دی نو یو کمپاونډ څه کېږي هغه برېک ډاون کېږي، هغه چې کوم دی هایډرولایز کېږي او سمالر کمپاونډ چې کوم دی نو منتقل کېږي. د څه په موجودګۍ کې؟ د اوبو په موجودګۍ کې. نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته چې کوم دی نو مونږ هایډرولایسس وایو. لکه ګوره تاسو زه یو مثال درکړم که نن تاسو به نور هم پوه شئ. دا بورډ به لږ صفا کړو.
مثال څه واخلو؟ مثال به چې کوم دی نو ټرایګلایسیراید به والو. څه به والو؟ ټرایګلایسیراید. ټرایګلایسیراید مونږ څه شی دی؟ ته ورته ساده چې کوم دی نو فیټس ویلی شي. دا چې کوم دی نو مونږ ته فیټس دي. ښه نو مونږ څه ووایو چې په هایډرولایسس کې څه کېږي؟ دې کې چې کوم دی نو لارج کمپاونډ چې کوم دی نو هغه سمالر کمپاونډ نه ماتېږي، سمالر کمپاونډ ته راوځي. لکه ګوره که مونږ چارې خو د څه په موجودګۍ کې؟ د واټر مالیکول په موجودګۍ کې، د اوبو په موجودګۍ کې. لکه ګوره تا چې کوم دی نو راواغسته ټرایګلایسیراید، ټرایګلایسیراید دې راواغسته. ښه خو د څه په موجودګۍ کې؟ پلس واټر، د اوبو په موجودګۍ کې. نو دې سره به څه چل کېږي؟ دا به چې کوم دی نو سمالر کمپاونډ چې کوم دی نو منتقل کېږي. دې نه به مونږ څه جوړېږي؟ دلته ټرای دی، دلته به مونږ څه ډای شي، دوه به شي، ډایګلایسیراید. ډایګلایسیراید به شي پلس فیټي ایسډ به دې جوړ شي، بل به مونږ له فیټي ایسډ راکړي او دا فیټي ایسډ به مونږ چې کوم دی نو 1 مولي. صحیح ده؟ ها نو وګوره دا ټرایګلایسیراید دا چې کوم دی مونږ څه شو؟ دا مونږ هایډرولایز شو، بریک ډاون شو د واټر مالیکول په موجودګۍ کې، د اوبو په موجودګۍ کې. او څه نه جوړ شو؟ ډایګلایسیراید جوړ شو او پلس فیټي ایسډ مونږ له راکړ 1 مول. نو وګوره دا چې کوم دی نو مونږ څه پالیمرز دا چې کوم دی مونږ غټ کمپاونډ او دا چې کوم دی نو مونږ څه مانومر وړوکی کمپاونډ چې کوم دی نو منتقل شو. که دا چل مونږ دا ډایګلایسیراید راوالو دا چې کوم دی نو مونږ نور هم بریک ډاون کو، نور هم چې کوم دی نو مانومر سره واړو خو د څه په موجودګۍ کې؟ د اوبو په موجودګۍ کې، واټر مالیکول موجودګۍ کې. ګوره ډایګلایسیراید راواله ډایګلایسیراید او پلس د اوبو په موجودګۍ کې واټر مالیکول. دا به مونږ له څه راکړي؟ دا مونږ ډایګلایسیراید دی، دا به مونږ له چې کوم دی اوس راکړي مانوګلایسیراید. مانو مطلب یو، ګلایسیراید او پلس فیټي ایسډ به مونږ له راکړي او دا فیټي ایسډ به چې کوم دی دا مونږ څه 1 مولي. ها نو وګوره ډایګلایسیراید چې کوم دی دا مونږ څه یو پالیمرز یو غټو، دومره غټ نو د دې نه غټ چې کوم دی مونږ ته ټرایګلایسیراید دی. خو نو ټرایګلایسیراید پسې چې کوم غټ دی که نه مونږ څه هغه مونږ څه ډایګلایسیراید دی. نو وګوره ډایګلایسیراید پلس H2O چې کله ورسره اوبه میلاو شوې دا هایډرولایز شو، بریک ډاون د دې وشو او دې نه چې کوم دی مونږ څه مانوګلایسیراید پلس فیټي ایسډ چې کوم دی نو 1 مول جوړ شو. نو وګوره دا چې کوم دی مونږ د لارجر کمپاونډ نه چې کوم دی نو سمالر کمپاونډ چې کوم دی نو منتقل شو. دغه شان که ته بیا دا مانوګلایسیراید راوالې او نور چې کوم دی هم بریک ډاون کې، نور هم چې کوم دی هایډرولایز کې مانوګلایسیراید دا تر والی د اوبو په موجودګۍ کې پلس واټر. نو دا به چې کوم دی تاله څه درکوي؟ دا به تاله صرف ګلایسیراید درکوي، ګلایسیراید او پلس فیټي ایسډ به چې کوم دی نه درکوي. فیټي ایسډ څومره به درکوي؟ 1 مول به درکوي فیټي ایسډ. نو وګوره دغه شان چې کوم دی نو مونږه پالیمرز رالو، مطلب لارجر کمپاونډ رالو او د اوبو په موجودګۍ کې چې کوم دی هغه مونږه هایډرولایز کوو، بریک ډاون کوو، سمالر کمپاونډ یعنې مانومرز ته چې کوم دی نو کنورټ کوو. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته چې کوم دی نو هایډرولایسس ویلی شي. نو امید ساتم چې نن چې مونږ کوم چپټر شروع کو بایولوژیکل مالیکول نو تاسو به چې کوم دی په دې باندې پوه شوي یئ. بیا درته یو پیره چې کوم دی داسې ریویژن کوم چې ذهن ته مو پروزي. ګوره ساده درته هم ګوره بایوکیمسټري څه ته وایي؟ بایوکیمسټري دې ته وایي که نه چې کله مونږ د کیمیکل کمپاونډ یا مالیکول او کیمیکل ریاکشن ته دې سټډي کوو خو چې دا کم ځای کې مونږ چې دا کله مونږ په لیوینګ سیل کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې مونږ نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ بایوکیمسټري وایو. او بایولوژیکل مالیکول مونږ څه ته وایو؟ نو بایولوژیکل مالیکول مونږ هغه مالیکول ته وایو چې کوم مالیکول مونږ په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی موجود دي. بیا په بایولوژیکل مالیکول کې چې کوم دی مونږ دوه قسمه مالیکول دي، یو ته مونږ ارګانیک وایو، بل ته چې کوم دی مونږ ان ارګانیک مالیکول وایو. ارګانیک مالیکول هغه مالیکول ته وایي چې په دا چې کوم دی مونږ دوه اټمونه جوړیږي او دوه اټم پکې مونږ کم کمې کاربن او هایدروجن، د کاربن او د هایدروجن د کمبینیشن چې مونږ څه کوم مالیکول جوړیږي هغه ته چې کوم دی مونږ ارګانیک مالیکول وایو. او کوم مالیکول چې مونږ د کاربن او د هایدروجن د کمبینیشن نه جوړیږي هغه ته چې کوم دی مونږ ان ارګانیک مالیکول وایو. دا څنګه تاسو ما بیا په الیمنت باندې پوهیږئ چې الیمنت چې کوم دی څه ته وایي؟ مالیکول څه ته وایي او کمپاوند څه ته وایي. او بیا دا چې کوم دی دا کوم مالیکول چې کوم دی دا چې ریاکشن کوي هغه ته مونږ څه وایو؟ ته مونږ بایوکیمیکل ریاکشن وایو چې هغه کې مونږ دوه قسمونه دي د بایوکیمیکل ریاکشن، یو مونږ کنډنسیشن دی او بل چې کوم دی مونږ ته هایدرولایسس دی. نو به د کنډنسیشن چې
کوم نه ساده مطلب دا دی کنه چې کله مونږ سمان عمر نه چې کوم نه پولیمر جوړیږي مطلب دا دی سمالر کمپاوند چې کوم نه مونږ سره یو ځای کیږي او مونږ چې کوم نه یو لارج کمپاوند جوړای نو دې ته مونږ سو وایو دې ته چې کوم نه مونږ کنډنسیشن وایو لکه تاسو ته ما وی دې ته مونږ انوبالزم هم وایو انوبالزم مطلب دا دی چې کله واړه واړه سيزونه یو ځای کیږي او غټ شي چې کوم نه تاسو لا جوړای دا چې تاسو ما پکې د ګلوکوز مثال درکو او بل مونږ سو هایدرولایسس دغه چې کوم نه ته دې مونږ سو الټا او د هایدرولایسس چې کوم نه ساده مطلب دا دی کنه چې مونږ د پالیمر یعنی لارجر کمپاوند چې کوم نه مونږ د هایدرولایز کیږي بریک ډاون کیږي ستا مانومر تا سمالر کمپاوند دي ته مونږ سو وایو دي ته مونږ هایدرولایسس وایو او دي ته چې کوم نه مونږه کیټابالیزم چې کوم نه هم ویل شو سو کیټابالیزم ته اولی ویل شو ځکه چې په کیټابالیزم کې څه چل کېږي په دې کې چې کوم نه مونږه دا لارجر کمپاوند چې کوم نه لاسه کېږي بریک ډاون کېږي سمالر کمپاوند دی breakdown larger compound larger to smaller چې کله لارجر کمپاوند چې کوم دا موږ سره وړو کمپاوند دا وړي دغه بریک ډاون کېږي دغه هایدرولایز کېږي نه ته موږ سره ته موږ کیټابالیزم وایو نو د هایدرولایز ته چې کوم نه موږ هم کیټابالیزم چې کوم نه ویل شو او انابالیزم او کیټابالیزم د دوه ته په شریکه باندې موږ سره د دوه ته په شریکه باندې کوم نه موږ میټابالیزم وایو نو امید ساتم چې په دې نن ټاپک باندې چې کوم نه پوه شي یي بیا هم که چاته څه پوینټس کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویل شي بلې ویډیو راتلو پورې موږ اجازه راکړئ او ما غړي نه لل بلا جزاکم الله خیر و احسن الجزاء